هغه خلک چې درته وایي جنازې نه پس دعا مه کوه، دعا کې څه شی دی؟ نبی علیہ السلام کو فرمایي چې الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. دعا د هغې بلاګانو باره کې هم فایده ورکوي چې کومې ستا باندې راغلي دي، او ته دعا کې الله غم پې ختموي. او چې کومې دعاګانې راغلي نه دي مستقبل کې تا ته مخامخ دي، نبي علیہ السلام وایي دعا ورځي هغه بلاګانې هم تا نه ایستارئ. یو نوی دعا پیغمبر علیہ السلام نه ده کړې، هلکه دروغ ولې وایي؟ پیغمبر علیہ السلام کړې ده. زه به درته حدیث کې وښایم. نبي علیہ السلام صحابو ته وایي جنازې نه پس دعا وکړئ. یو سپین ږیری صحابي وفات شو، پیغمبر علیہ السلام په هغه د جنازې مونځ ادا کولو. چې څنګه سلام ووړېدو، عمر فاروق صاحب د یو څو ملګري ورسره دي، هغه ناوخته راغلل. اوس جنازې نه سلام ووړېدو، جنازه پرته ده. صحابه دا نه وایي شا به یې تختوئ یې. نن سبا د مازدیګر 4 بجې وفات شي او سبا 2 بجې جنازه او دا 14 ګنټې کور کې مړی پروت دي، هغه ورته تاخیر او ګناه نه ښکارېږي. او چې دا 5 منټې دعا دې سارې وي، جنازې سارول ګناه ده. اوچته که اوچته که د مشروط زویا دا 14 ګنټې چې کور کې پرته وه هغه ګناه نه وه. دې ته ګورې ویښ شي، دا غویمې مونږ نه نه کېږي چې مونږ څوک جنازې ته راغواړئ هغه بیا کټ سره خپلې ودرېږئ. ګورې کټ سره خپلې ودرېږئ، خپل مړی تر هغې پورې به یې اوچتولو ته نه پرېږدئ چې مونږ دعا نه یې کړې، مونږ یې اسقاط نه یې کړی. 5 منټه دعا ګډه وډه کې اوچتې کو اوچتې کو، او استاد اوچته کو، هلکه څه در باندې ناوخته دی، لږ پرېږده که نه زوروره. عرض مې دا کولو، جنازه وشوه، جنازه پرته ده. عمر فاروق صاحب سره د ملګرو راغی، نبي علیہ السلام ته وایي دا خو زما ډېر ښه انډیوالو، های های ما نه خو جنازه لاړه. وی څه مطلب دی دی؟ وی اجازه وکړه زما سره خو ملګري شته که نه، مونږ به د جنازې دا مونځ بیا وکړو د باندې. پیغمبر علیہ السلام ورته وایي یا عمرو، ای عمره، الصلاة علی الجنازة لا تعادو. په مړي د جنازې مونځ به یو ځل کولی شي، 2 ځل او 3 ځل به نه شي کولی. بس ما وکړو د جنازې مونځ دی که نه، چې ستا انډیوال دی، دوست دی، ولکن ادعو له، خو دعا ورته وکړه که نه. شام جنازه پرته ده، رسول الله مبارک ولاړ دی، صحابه ولاړ دي. پیغمبر علیہ السلام عمر فاروق صاحب ته وایي دعا ورته وکړه که نه. هغه دعا کوي، ټول پې امین وایي. دي وایي جنازې نه پس دعا چېرته راغلې ده چې تا 3 خو 120 لګولي دي، اوس نه خبر نه، د هغې ذمهوار خو زه نه یم. یو د پښتو کتاب دی او ټول دین دی په هغې کې رانغاړلی دی، او بیا ګډې وډې م وي. وي زمونږ دا کار نری غوښه ده، وي هر چا ته ښه ده، دې کې سختې خبرې نشته وي. وی قرآن کې د جهاد آیاتونه دي 600، بیا غټه غوښه ده، هغه ډېرو خلکو باندې ښه نه لګي. وي زمونږ دې کار ته راشي، دې ته کښېنئ. هلکه قرآن ته غټه غوښه ویل او د پښتو کتاب ته نری غوښه ویل بېدبي ده که بېدبي نه ده؟ زما ته خو زه پلار و نیکه نه دی وژلی چې ورسره وران یم، خو دغه بېکاره خبرې کوي که نه، دغه بېکاره خبرې کوي. دې خوا منډې وایي لاهور طرف ته روان یو، دلته افغانستان ته نه دی چې جهاد وکړي، خو لږ داسې هم لاړ شه که نه. د حلوا په دوکان منډه وي، د قصاب په دوکان نه ورځې زورور. عرض مې دا کولو زما معزز سامعینو، دا دعاګانې دا صدقې مړو ته رسېږي، هغې پې خوشحالېږي. عمر فاروق صاحب چې کله وفات شو، عبدالله ابن عباس صاحب وایي د هغه جنازه پرته وه، مونږ نه اوچتوله. د ابن ماجه 10 نمبر صفحې حدیث درته وایم، زه د خپلې خبرې ذمهوار یم، یاد ساتئ. ابن ماجه شریف د هغې صفحه نمبر 10 کې دا حدیث موجود دی. عمر فاروق صاحب شهید شو، جنازه پرته ده، جنازه وشوه. ابن عباس صاحب وایي زه راغلم، ما ورته کتل، تماشه مې کوله، دیدار مې کولو، خلک دي راځي، ډلې ډلې راځي، یاره ډېر ښه سړی و، الله دې وبخي، ډېر ښه سړی و، الله دې وبخي. وي دې کې یو کس زما په دې اوږه لاس کېښودو، وي ما ډېر سخت ټوپ واله ویرېدم، چې ومې کتو هغه حضرت علي رضي الله عنه و. ودرېد عمر فاروق صاحب ته فترحم علی، لاسونه یې اوچت کړه جنازې نه پس، واثنى علی. دې اول خو یې ښه تعریف بیان کړو، یا الله ډېر ښه سړی و، ډېر پاک سړی و، ډېر عادل سړی و. بیا ورته دعا د رحمت وکړه. جنازې نه پس دعا چا کړې ده؟ صحابو کړې ده، چې ته خبر نه چې هغې ذمهوار خو زه نه یم. راشه قرآن او حدیث ته کښېنه. زما ورونو دا غویمې مونږ نه نه کېږي، دا غویمې او دا جګړې به تاسو کوئ، مونږ به درته مسله کوو
کتاب خودل زمون کار دی، هر قسم مولا ته جواب ورکول زمون کار دی، هر قسم میدان ته حاضري زمون کار دی. سړی مټ نه رانیولو چې بېدبي کوي چې هلکه اوچت ته ونې منم، په دې مخ ته پیړه ورکول ستا کار دی. زم ورکولی شم خو بیا به څه خفې چې باچا صاحب مېلمه دې راته ووالو. اومټې خو یوه دې مټ نه نیسه چې هلکه رستو شه، موږ زمونږ مولا دی، موږ راوستی دی، دعا به هم کوي او دا مسلې به کوي. که در باندې بدې لګي جنازه دې وکړو، څه چاړ دې ښه په مخه دې ښه خپې وباسه. خبره باندې پوهېږي انشاءالله. ما بد خو به نه ویلي که نه. او ګوره بعضې کس کې د یو څو څټکو کار وي، هغه یو څو څټکه غواړي. داسې لږ لږ کار پکې وي، نو هغه یو څو څټکې مونږ باندې مه چلوئ. مسله درته مونږ کوو، حق درته مونږ بیانوو چې یو څو څټکه کار پکې خپل یې وهه، خپل یې پوهوه چې هلکه رستو شه بس کار مه لره. زمونږ دا پخوانه دا سلسله را روانه ده او دا به روانه انشاءالله الرحمن. نو دا مړي وروڼو زمونږ د دعاګانو محتاجه دي. کتابونو دومره لیکلي چې دا جمعې په شپه راځي او د کور غولي کې ودرېږي، پنجپیریان خندا کوي. ولې د خدای دربار کې ورته څه نه میلاوېږي چې یو ټوکړه روټۍ پسې راځي. خدای غریب دی، روټۍ پسې نه راځي. پاګله دعا پسې راځي، ثواب پسې راځي. ته ورپسې دعا وکړه، ستا د دعاو د ثواب محتاجه دی. هغه روټۍ نه خوري. زمونږ د عوام به وایي چې مونږ د وریجې خیرات خو دا ور رسېږي. هغه په وریجو څه کوي؟ یو کمقل پنجپیری و، هغه زمونږ یو امي سړي ته ویل تاسو چې وایي چې دا خیراتونه مړو ته ور رسېږي که نه، نو دا خو چې دی دا وریجې او دا چرګان او دا روټیانې خوري، دا خو بې انسان ته خامخا ضرورت مخې ته راځي. دا خو به دې قبر کې نعوذ بالله ډېره ګندګي کړي که نه. نام ډېر هوښیار هم یو، داسې خو نه، دا خو نه ور رسېږي، خو ثواب ور رسېږي که نه. قبر کې هغه په روټۍ او تلکارۍ څه کوي کمقله. خو ده خبره خو غلطه وکړه، د هغه هوښیار هم یې ورته وایي چې یا واو او د سماعت هم کوي. خو تاسو خو دې مړو پسې خیراتونه نه کوئ که نه، هغه اوږي وي، هغه راځي خوري یې که نه، قبرونه پاک پراته دي. ستاسو مړي اوږي وي، تاسو ورپسې څه خیرات نه کوئ، هغه اوږي وي، هغه راځي څټي یې خوري یې، زمونږ قبرونه پاک پراته دي. نو همدغه رنګې د غلط سوال، همدغه رنګې غلط جواب یې نو د وریجې او ترکاریانې نه ور رسي، دې ثواب ور رسېږي. دا د نور په خوانچو کې ثوابونه ورته راځي، هغه تقسیمېږي. مړی کور ته روټۍ پسې نه راځي، دعا پسې راځي. نبي علیه السلام وایي زما د امت داسې امت دی الله پرې رحم کړی دی چې قبر ته ننوځي ګناه سره ننوځي، ډېر ګناهګاري. او چې د قبر نه پاسي خدای بخلې پاسي ولې چې درته وایي جنازې نه پس دعا مه کوه. دعا کې څه شی دی؟ نبی علیہ السلام کو فرمائی چې دعا ينفع مما نزل ومما لم ينزل. دعا د هغې بلاګانو باره کې هم فایده ورکوي چې کومې ستا باندې راغلي دي، او ته دعا کې الله غم پې ختموي. او چې کومې دعاګانې راغلي نه دي، مستقبل کې تا ته مخامخ دي. نبي علیہ السلام وایي دعا ورځي، هغه بلاګانې انسان نه ایساروي. یو نه وي دعا پیغمبر علیه السلام نه ده کړې، هلکه دروغ ولې وایي؟ پیغمبر علیه السلام کړې ده. زه به درته حدیث کې وښایم. نبی علیہ السلام صحابو ته وایي جنازې نه پس دعا وکړئ. یو سپینګیری صحابي وفات شو، پیغمبر علیه السلام په هغه د جنازې مونځ ادا کولو. چې څنګه سلام ووړېدو، عمر فاروق صاحب ته یو څو ملګري ورسره دي، هغه ناوخته راغلی. اوس جنازې نه سلام ووړېدو، جنازه پرته ده. صحابه دا نه وایي شا به تختوئ یې. نن سبا د مازدیګر 4 بجې وفات شي او سبا 2 بجې جنازه، او دا 14 ګنټې کور کې مړی پروت دي، هغه ورته تاخیر او ګناه نه ښکارېږي. او چې دا 5 منټې دعا ته ساري وي، جنازې سارول ګناه ده. اوچته که اوچته که د مشروط زویا، دا 14 ګنټې چې کور کې پرته وه هغه ګناه نه وه. دې ته ګورې ویښ شي، دا غویمې مونږ نه نه کېږي چې مونږ څوک جنازې ته راغواړئ، هغه بیا کټ سره خپلې ودرېږئ. ګورې کټ سره خپلې ودرېږئ، خپل مړی تر هغې پورې به یې اوچتولو ته نه پرېږدئ چې مونږ دعا نه یې کړې، مونږ یې اسقاط نه یې کړې. 15 منټه دعا ګډه وډه کې اوچتې کو اوچتې کو، او استاد اوچته کو، هلکه څه در باندې ناوخته دی، لږ پرېږده که نه زوروره. عرض مې دا کولو، جنازه وشوه، جنازه پرته ده. عمر فاروق صاحب سره د ملګرو راغی. نبي علیه السلام ته وایي دا خو زما ډېر ښه انډیوالو، هی هی ما نه خو جنازه لاړه. وایي څه مطلب دی دی؟ وایي اجازه وکړه، زما سره خو ملګري شته که نه، مونږ به د جنازې دا مونځ بیو کو د باندې. پیغمبر علیه السلام ورته وایي یا عمرو، ای عمره،